بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین، څنګه تاسو ته علم کړه چې نن 8 مارچ دی او دا ورځ خلک د وومن ډے په نامه باندې مانځي. خاتون او خواتین او زنانه د اسلام په نظر کې اسلام دې ته هغه مقام ورکړی دی کوم چې یو نیچرل مقام دی او کوم چې سوټیبل او ډېر پریکټیکل او ډېر ویلیبل مقام دی. اسلام همیشه خواتین ته عزت ورکړی دی. د جاهلیت په دور کې زنانه ته خلکو د انسان نظر هم نه کولو او خلکو به خپلې ژوندۍ لوریانې دا ښخولي او چې د چا به لور وشوه نو هغه به دا د ځان لپاره عار او شرم ګڼلو. خو کله چې دې دنیا ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شانتي شخصیت رالو او هغه یو بهترین ماډل دین پیش کړو نو په هغه دین کې زنانه ته او خواتین ته یو بهترین مقام میلاو شو. مور ته دا مقام میلاو شو چې د هغې د خپو لاندې جنت دی او د الله رب العالمین د عبادت نه بعد وبالوالدین احسانا د مور پلار سره د ښه سلوک الله رب العالمین تایید او تاکید کړی دی. 8 مارچ په دې تناظر کې خلک ډېر په غلط نامه باندې او ډېر په پروپاګاندا باندې مناوهي په هغې کې هیڅ حقیقت نشته او روبرو دا مغربي استعمار او دا مغربي تهذیب خلک د اسلامي تهذیب نه او د مشرقي تهذیب نه او اسلام چې خواتین ته کوم مقام ورکړی دی هغه په یو غلط انداز کې داسې پیش کوي چې زنانه د هغې نه متنفره کړي او د هغې په زړه کې د هغې سره نفرت پیدا کړي. په دې کې هیڅ حقیقت نشته. الله رب العالمین په قرآن مجید کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیثو کې زنانه ته او خواتین ته ډېر لوی او بهترین مقام ورکړی دی. تاسو ګورئ په دې پښتنه معاشره کې څه کېږي چې یو زنانه دننه په کور کې کله موجود وي نو هغه پخلی هم کوي، هغه د کور کار هم کوي، هغه خپله ډیوټي او ذمه داري هم ادا کوي او هغه په کور کې داسې کار کوي چې لکه د زنانه دا په کور کې د هاوس وایف په شکل کې داسې کار کوي چې د خپل خاندان او د خپل فیملی او د خپلو بچو خدمت کوي. خو که بل طرف ته تاسو په دې تناظر کې وګورئ چې دا زنانه کله د دې کور نه بهر ته راوځي نو بیا د کور دروازه ته سړی کولاوي، بیا د ګاډي دروازه ته خپل زوی کولاوي، بیا د کرایه دا دغه د زوی او دغه د سړي په شکل کې هغې ته ورکوي او بهر چې د دې کوم یو خدمت دی هغه که شاپینګ لځي، که غم خادۍ لځي، که چېرته علاج معالجې لځي، که چېرته هسپتال لځي، که چېرته تیماردارۍ لځي، بیا سړی بیا زوی بیا مشر بیا پلار هغه وخت دې زنانه ته داسې ولاړي لکه دا سړی او دا زوی او دا مشر او دا خاوند چې د دې زنانه نوکر او خادم دی. دا مقام چا ورکوي دې زنانه ته؟ دا اسلام دا مقام دې زنانه ته ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضایي مور وه حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها چې کله به د نبوت نه بعد هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغې ته د مور په اواز باندې اواز کولو. د حضور صلی الله علیه وسلم رضایي خور حضرت شیمه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قیدیانو په شکل کې یا د وینځو په شکل کې راوستلی شوه نو حضور صلی الله علیه وسلم چې د هغې سره کله تعارف وشو نو د هغې نه بعد هغې ته خپل څادر بچاو کړو، د هغې خدمت وکړی شو او هغې ته ډېر شی ساز و سامان ورکړی شو او هغه واپس خپل کور ته رخصت کړی شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن مجید چې زنانو ته د حجاب او د پردې دا حکم کړی دی دا د دې لپاره چې د دې زنانو پهچان وشي. په دې معاشره کې او په دې کوڅه کې او په دې حالاتو کې به هر قسمه زنانه په خپل پروتوکول او په خپل کلچر کې روانې وي خو چې د اسلام کومه زنانه یا د اسلام چې کوم مؤمنه زنانه هغه په حیا کې په پرده کې چې دویم او دریم کس ته دا ښکاره کېږي چې یاره دې زنانه ته کتلی نه شو، دې زنانه ته نږدې کېدلی نه شو ځکه چې دې د حیا اچولې د دې سره پرده ده او د دې پردې په تناظر کې دا د یو داسې لوی دین همیشوا ده او پیشوا ده چې هغه دین دې ته ډېر زیات پروتوکول ورکړی دی. نو خواتین ته اسلام د تعلیم هم حق ورکړی دی، خواتین ته په خپل ژوند کې چې کوم پروتوکول دی د هغې هم حق ورکړی دی او د هغې چې کوم ضروريات دي د هغې د پوره کولو په سړي باندې د هغه حق ایښی دی او دغه شانتې په هغه تربیت کې چې کله دا زنانه د دې خپلو بچو تربیت وکړي نو دې زنانه ته یو لوی مقام هم رسول الله صلی الله علیه وسلم او اسلام او قرآن مجید ورکړی دی. دې وجې نه په دې تناظر کې دا خبره کول چې اسلام زنانه قید کړې ده، اسلام زنانه د خپلو حقوقو نه محرومه کړې ده، دا جسټ پروپاګانډا ده او مغربي تهذیب دا خبره وکړي چې د 1870 نه مخکې د دوی په ټول لټریچر کې د دوی په ټول قانون عوایم کې د دوی په ټول کنسټیټیوشن کې د خواتین لپاره کوم یو مقام موجود دی، دوی کوم یو داسې آرټیکل د خواتین په نوم باندې جوړ کړی دی. د 1870 نه مخکې خو په مغرب کې چې کوم ډارک ایج و هغې کې زنانه ته هېڅ مقام حاصل نه و. زنانه ته به جسټ لایک نوکر خلکو زنانه ته به جسټ لایک نوکر خلکو دا حساب ولا او جسټ لایک یو داسې یوزلیس پارټ چې خلکو به دا اسم نه لري زنانه چې کوم دې تقسیموله. دا خو د 1870 نه بعد ته پته ولګېده چې د زنانه په دې کې یو لوی مقام حاصل دی. دې وجې نه دا نن چې کوم 8 مارچ دی او دا خلک خواتین مارچ کوي په مختلف نومونو باندې
دیو ته دا پیغام موږ ورکوو چې راشئ اسلام کې تاسو ته ډېر لوی مقام حاصل شوی دی اسلام کې تاسو ته د مور په نامه باندې د لور په نامه باندې د کورواله په نامه باندې او داسې د ډېر شي رشتہ دارو په نوم باندې چې تاسو ته کوم پروتوکول او عزت میلاو دی دا د دنیا یو تهذیب د دنیا یو کلچر او د دنیا یو آئین او قانون تاسو ته نشي درکولی اسلام تاسو لپاره ازلم دی او اسلام تاسو لپاره ابدم دی راشئ په دې اسلام کې تاسو ته ډېر لوی مقام حاصل دی د مور د خپل لاندې جنت دی او د ښځې احترام هم پکې ډېر زیات دی او دغه شانتې د لور پکې یو بهترین مقام دی نو الله رب العالمین دې وکړي چې دې زنانو ژوند د حجاب والا او د پردې والا ژوند شي او کوم مغربي تهذیب چې کوم ایجنډا باندې کار کوي الله دې دغه ایجنډا سر ته ونه رسوي او الله دې اسلام صاحب په دې باندې همیشه قایم لري واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین